سلامونه ملګرو، ستاسو ورور یا زحمت سټار یم. د پیر صاحب دغه کلیپس هم یو وایرل دی او زیاتر د خپل سیاسي مخالفین شیر کوي او هغه ته وایي دغه یو پیغور ورکوي چې په جی یو آی کې وې نو ستا تربیت څرنګه و، اوس چې پی ټی آی ته تللی نو تربیت دې څنګه دی؟ نو دونه خو احمقه انسانان دي چې په دې نه پوهېږي چې د انسان دپاره تفریح هم ضروري ده. تفریح وای، سیر ته، چکر ته، که هر قسمه اکټیویټي وي په دایره کې دننه، نو دا پیر صاحب جرم نه دی کړی او نه چې کوم دی د اسلامي حدود کراس کړي دي، بلکې هغه د خپلو جذباتو اظهار کړی دی. نو آیا په دې باندې دی کافر شو یا د هغه اخلاق وغورځېدل؟ هسه کنځل نه دي کړي چې په هغې سره معاشره چې کوم دی نیګیټیو سایډ ته تللې ده. لږ شان د خپل ځان اصلاح وکړي چې تنقید نه مخکې داسې سوچ وکړي چې آیا په دې تنقید کې یا زه چې کوم تنقید کوم نو دا زما حق جوړیږي او که نه، آیا د دې شاته څه وجوهات دي؟ نو د دغې نه په ځای د دې چې سوچ ونه کړي بلکې سوچ وکړي او د هغې نه وروستو تنقید وکړي، نو دا بیا خوند کوي. نو پیر صاحب چې کوم دی یو محترم انسان دی او هغه خپل لایف چې کوم دی ډېر په اصولو سره تیروي، ځکه چې د هغه تعلق د پی ټی آی سره دی، نه چې د دغه نورو سیاسي منافقینو سره. د خپلې رای اظهار ضرور وکړئ. څه ویل غواړئ؟